دینه مخکې درس کې مونږه ته دې خبرې وضاحت کړی و چې حروف اصلي څه ته وایي او حروف زائد څه ته وایي. نو کوم حروف چې د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې وي دې ته حروف اصلي وایي او دې ته د دغې لفظ ماده هم وایي. او کوم حروف چې د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه وي نو هغې ته عرب حروف زائد وایي. په دې سبق کې لومبی صاحب کتاب دا خبره کوي چې د مادې یا د حروف اصلیو په اعتبار سره د اسم درې قسمونه دي. یو دی ثلاثي، دویم دی رباعي او دریم دی خماسي. ثلاثي دا به مونږه هغې ته وایو چې په هغې کې درې حروف اصلیه وي. مثلا زیدون، نو په زید کې درې حروف دي او درې ونه اصلي دي ځکه چې زید دا د فاعلون په وزن باندې دی. نو د فا په مقابله کې زا ده، د عین په مقابله کې یا ده او د لام په مقابله کې دال دی. او رباعي به مونږه دې ته وایو چې په هغې کې څلور حروف اصلیه وي. د هغې مثال دی جعفرون، نو دا د فعللون په وزن باندې دی. نو په دې کې څلور حروف دي او څلور ونه دا اصلي دي. بل دی خماسي. خماسي به مونږه هغې اسم ته وایو چې په هغې کې پنځه حروف اصلیه وي. د هغې مثال دی لکه جحمریشون بروزن فعللون فعللون. نو په دې کې پنځه حروف دي او پنځه ونه اصلي دي ځکه چې د فا، عین او د درې لامونو په مقابله کې دي. بیا په دې بریکټونو کې چې کومه خبره کړې ده نو هغه دا وایي چې فعل خماسي نہیں ہوتا، چې فعل خماسي دا نشي کېدلی. نو مونږ درې قسمونه ذکر کړل: ثلاثي، رباعي او خماسي. بیا په دې کې د هر یو دوه قسمونه دي. یو دی مجرد او بل دی مزید. نو چې تین لا په دو کې ضرب ورکړي نو ته دې نه شپږ قسمونه جوړ شول. تین دونه چھ. یو دی ثلاثي مجرد، دویم دی ثلاثي مزید فيه، دریم دی رباعي مجرد او څلورم دی رباعي مزید فيه، پنځم دی خماسي مجرد او شپږم دی خماسي مزید فيه. نو کم صرفیان دي نو هغه دې ته شش اقسام وایي. شش شپږو ته وایي. او مخکې مونږه سه اقسام هم ویلی وو. اسم، فعل او حرف ته سه اقسام وایي او شش اقسام دا ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد، رباعي مزید فيه، خماسي مجرد او خماسي مزید فيه ته شش اقسام وایي او هفت اقسام هغه را روان دي. اوس صاحب کتاب ته دې تعریفات کوي او ته دې مثالونو په ذریعې سره هم وضاحت کوي. ثلاثي مجرد به مونږه هغې ته وایو چې په هغې کې درې حروف اصلیه وي او د هغې نه یو حرف هم زائد نه وي. یعنې په دې کې چې کوم حروف وي نو هغه ټول په ټوله باندې اصلي وي، زائد حرف کې نه وي. د دې مثال ذکر کړی دی لکه عرفون، نو دا د فعلون په وزن باندې دی. عرفون کې درې حروف دي، عین، را، فا او درې ونه دا اصلیه دي. بیا په دې کې عین دا فا کلمه ده، را پکې عین کلمه ده او فا پکې لام کلمه ده. دویم دی ثلاثي مزید فيه. ثلاثي مزید فيه به مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې د دریو حروف اصلیو نه علاوه یو حرف دا زائد وي. د درې حروف اصلیو نه علاوه یو حرف پکې زائد وي. مزید مطلب یعنی د حروف اصلیو نه علاوه پکې زائد حرف وي. مثلا اعراف، نو دا د افعالن په وزن باندې دی. نو په دې کې که مونږ وګورو نو د فا په مقابله کې عین دی
او د عین په مقابله کې را ده او د لام په مقابله کې فا ده. نو عین را فا دا درې پکې اصلیه دي او د حمزه او الف دا پکې زائد دي ځکه چې دا د فا عین او د لام په مقابله کې نه دي. نو ثلاثي مجرد به هغې ته وایو چې په هغې کې درې حروف اصلیه وي، زائد پکې نه وي. او ثلاثي مزید فيه به موږ هغې ته وایو چې د دریو حروف اصلیو نه علاوه پکې یو زائد حرف هم وي. د رباعیم دوه قسمونه دي، یو د رباعي مجرد او رباعي مزید فيه. نو رباعي مجرد هغې ته وایي چې په هغې کې څلور حروف اصلیه وي او زائد حرف کې نه وي. مثلا جعفر بروزن فعلل، نو جعفر کې څلور حروف دي او څلور ونه اصلي دي ځکه چې د فا عین او د دوو لامونو په مقابله کې دي. और रुबाई मज़ीद फ़िही वो है जिसमें चार हरूफ़ी असली से कोई हर्फ ज़ायद हो, चिपागे की दसलूर हरूफ़ी असलियों न अलावा यो हर्फ की ज़ायद हुमवी. तदी मिसाल तदहरुजुन बरवज़नी तफ़अलुन. नुदलता दा दाल हा را او جیم دا سلور حروف پکی اصلیه دي او دا کما تا ده. نو دا تا دا پکی زائد ده. دقه شانتی د خماسی هم دو قسمونه دي، مجرد او مزید فيه. نو خماسی مجرد به مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې پنځه حروف اصلیو نه علاوه یو حرف پکې زائد نه وي، یعنی کم حروف دي نو ټول په ټوله باندې اصلیه وي. تدې مثال دی جحمرشون بروزن فعللون. نو پنځه حروف دي او پنځه ونه اصلیه دي، د فا عین او د درې لامونو په مقابله کې دي. او خماسي مزید فيه دا به مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې د پنځو حروف اصلیو نه علاوه یو حرف زائد وي. د هغې مثال دی خندریسون بروزن فعللیلون. نو دې کې دا پنځه حروف دا پکې اصلیه دي او دا کمه یا ده نو دا پکې زائد ده. نو بیا وی یہ کل 6 قسمیں ہے، عام طور پر ان کو 6 اقسام کہتے ہیں. نو دیتا کم صرفیان دي دا وته شپږ قسمونه وی. دلته چې دا کم شپږ قسمونه مونږ ذکر کړل نو دا د اسم وو، یعنی اسم ثلاثیم کېدی شي، رباعیم کېدی شي او خماسي هم کېدی شي، بیا مجردم کېدی شي او مزیدم کېدی شي. اوس فرمائی کہ حروف اصلی مادہ کے اعتبار سے فعل دو قسم پر ہے. نو دغه شانتي په اسم کې مونږ دا خبره کړې وه چې اسم د مادې په اعتبار سره په درې قسمه باندې دی، ثلاثي، رباعي، خماسي. خو کوم فعل دی نو فعل ثلاثي او رباعي کېدی شي لیکن خماسي نشي کېدلی، یعنی داسې فعل نشته دی چې په هغې کې پنځه حروفه پکې اصلیه وي، بلکې فعل یا ثلاثي وي او یا رباعي وي. ثلاثي به څه ته وایو؟ ثلاثي به مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې درې حروف اصلیه وي، لکه علمه بروزن فاعله. نو دا علمه د فعل ماضي صیغه ده او په دې کې درې حروف دي او درې ونه اصلیه دي ځکه چې د فا عین او د لام په مقابله کې ده. او رباعي به مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې څلور حروف اصلیه وي. د هغې مثال دی لکه دحرج بروزن فعلل. نو دلته دا دحرج دا فعل دی، د فعل ماضي صیغه ده، دحرج یدحرجو، او په دې کې د څلور ونه حروف دا بیا اصلي دي. نو د مادي په اعتبار سره دا دوه قسمونه شول، ثلاثي او رباعي. اوس په دې کې د هر یو دوه قسمونه دي، مجرد او مزید. نو د ثلاثیم دوه قسمونه شو او د رباعیم دوه شو، نو دا ټول څلور شول. هغه کوم دي؟ یو ثلاثي مجرد، دویم دی ثلاثي مزید فيه، دریم دی رباعي مجرد او څلورم دی رباعي مزید فيه. اوس یې موږ تعریفونه کوو. ثلاثي مجرد دا به مونږ هغې ته وایو، یعنی په فعل کې به ثلاثي مجرد مونږ هغې ته وایو چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې درې حروف وي او درې ونه اصلي وي، زائد حرف پکې نه وي. د فعل ماضي دا قید لګول دا پکې ضروری دی چې دی کې اعتبار د لومبۍ صیغې سره دی، ځکه که بالفرض بیا ضربو لفظ دی
نو دا د جمع مذکر غایب فعل ماضي صيغه ده، خو بیا عام طور باندې طالب علم دا مشوش کیږي چې په دې کې خو د 3 حروفو نه علاوه یو زائد حرف هم راغلی و الف، نو په دې کې اعتبار لومبۍ صيغې لري. یا دغه شانتي کومه مضارع ده یضربان یضربون، نو په دې کې هم کم د باب علامات دي یا د جمع وغیره نښې دي نو هغه زائد وي، نو په دې کې د فعل ماضي لومبۍ صيغې ته اعتبار دی. نو په دې کتاب کې اگر چې دا قید نشته دی خو چې مونږ کله دا یادو نو فکر ده چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي. په نورو کتابونو کې د دې خبرې وضاحت شته دی. نو ثلاثي مجرد دا به مونږ هغې ته وایو په فعل کې چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صيغه کې 3 حروف وي او 3 ونه پکې اصلیه وي، زائد حرف پکې نه وي، لکه عرفه، ضربه، نسواره. نو دا ټول د فعله په وزن باندې دي او دا ثلاثي مجرد دي ځکه چې زائد حرف پکې نشته دی. دویم دی ثلاثي مزید فيه، نو دا به مونږه په افعالو کې هغې فعل ته وایو چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صيغه کې د 3 حروف اصلیه نه علاوه یو حرف یا 2 حرفه پکې زائد وي، یعنی 3 حروفه پکې اصلي وي، که بیا یو زائد وي او که 2 زائد وي. د دې مثال دی لکه اعرف یا اکرم، اعرف اکرم، نو دا دو افعل په وزن باندې دی. نو که مونږ وګورو نو دا د فعل ماضي د باب افعال نه د واحد مذکر غایب صيغه ده. نو په دې کې کوم 3 حروف دي عین را فا، دا پکې اصلي دي او دا کومه حمزه ده نو دا حمزه پکې زائد ده، نو دې ته ثلاثي مزید فيه وایي، یعنی د 3 حروف اصلیو نه علاوه پکې یو زائد حرف هم شته. بیا دقه شانتي د رباعي هم 2 قسمونه دي، یو دی رباعي مجرد او بل دی رباعي مزید فيه. رباعي مجرد دا به مونږه په افعالو کې هغې فعل ته وایو چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صيغه کې د 4 حروف اصلیو نه علاوه یو حرف هم زائد نه وي، یعنی کم حروف چې وي په لومبۍ صيغه کې هغه ټول په ټوله باندې اصلیه وي. تدې مثال دی دحرج بر وزن فعلل، نو دحرج دا د باب فعلل نه د واحد مذکر غایب فعل ماضي صيغه ده او په دې کې 4 حروف دي او 4 ونه پکې اصلي دي، دال ح را جیم، د فا عین او د 2 لامونو په مقابله کې دي، نو دې ته رباعي مجرد وایي. او رباعي مزید فيه به مونږ په افعالو کې هغې ته وایو چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صيغه کې د 4 حروف اصلیو نه علاوه یو زائد حرف هم وي. د هغې مثال دی تدحرج، نو دا د باب تفاعلل نه د فعل ماضي د واحد مذکر غایب صيغه ده او په دې کې د 4 حروف اصلیو نه علاوه یو زائد حرف هم شته دی او هغه زائد حرف پکې تا ده، او کم دال ح را جیم دي نو دا حروف دا پکې اصلیه دي.